أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 29 یو آیات نه نو هغه ویل کېږي. د نمخ کې نو هغه واقع تیر شول چې عوینه ابن حسن دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام خال رال او د مکې د مشرکانو نو دی حضور علیه الصلاۃ والسلام لرال چې مونږ نن ورځ تاسو د پاره وباسل او تاسو سره بیٹک کو خو بدای کې زمونږ شرط دا دی چې تاسو بچنه نو هغه د ځان نه کم غربا فقرا صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دي نو دا صحابه بچنه نو هغه نه د دوی به جدا مجلس او زمونږ به جدا مجلس. الله جل جلاله ته چې نو هغه دغه خبره خو خرانله ډایرک خپل پیغمبر تو فرمایل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه چې تاسو د خپل ځان د هغه چا سره ټینګ کوي هوښیار کوي ناست پاس د خپل د هغه چا سره کوي چې دغه بیګاو سبا الله را بلی او دا رد ډایرک الله رب العزت من زکه وکړه چې سبا د پاره چې بیا کم خلک فقرا غریبانان عجز دي نو بیا به خلک د دین مجلس چې نو هغه به جدا کوي مالدار او غټیټ خلک به جدا کینه او دوی به جدا کینه او بیا به چې دا سنت دي ځکه زمونږ معراجم دا دی چې کم شي زمونږ د خواهش متعلق هغه د دین یو کار مونږ هغه کوو خو چې کم زمونږ د خواهش خلافي نو کاغه بیا د دین اهم اسولی نه خدای ته مونږ تن نکدو نو دغه وسم دغه رسم دی نو ځکه الله رب العزت داغه منو کړل او بیا الله او چې د تعالی کم دین او حق مونږ دین قرآن درکړه دا بالکل د الله د طرف نه حق دی نو چې دا کله حق او سچ دی د دې دا ان باندې کول او نه منل د دې په دې نه منلو باندې نو هغه اس هم نکېږي ځکه دا د الله د طرف دی او حق او سچ دین دی الله ته مقبول دی. نو الله وی قل الحق من ربکم تو ورته وای پیغمبر چې حق ستاسو د رب د طرف نه جنې نو هغه د قرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر پس د چا چې خوخه وي نو هغه د ایمان راوړي او د چا چې خوخه جو هغه د کفر اختیار کړي. نو د دې مقصد دا نه دی چې الله رب العزت په خپل نه نو هغه د کفر یا چې نو هغه د دغه نو هغه اجازه ورکړي نه د مقصد چې نو هغه دا دی چې الله رب العزت زورن اور کړی دا چې ما تاسو ته دین بیان کو تاسو نه احکامات چې نو هغه بیان کړل وس یو سړی ته دین را ورسېدو د الله رب العزت احکامات و تر ورسېدل او د داغه باوجود بیا هم چې نو هغه په د دین باندې چلیږي نه د الله رب العزت احکامات منی نه نو الله رب العزت ورته عزت چې صد خوخه اق کو بیا وګورو دغه څنګه چې مونږ خپل ماشوم خپل شاګرد ماته داغه تواز او نصیحت وشي او دی بیا د دغه واز او نصیحت باوجود بیا هم خبره نه مري نو بیا ورته خلک وایي چې سړي خوخه اق کو دا نه چې د لپاره اجازه شو د لپاره زور نه شو تو یو بیا وګورو نو الله وی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نو چا دی خوخه دغه نو هغه د سوکی ایمان راوړي او چا دی خوخه هغه د کفر اختیار کړي. تفسیر خازن چې نو هغه یو بل مانم کړي فمن شاء الله له فليؤمن چا د پاره فمن شاء الله الايمان چا د پاره دی الله رب العزت د ایمان فیصلو کې نو هغه امن هغه ایمان راوړي او چا د پاره دی الله رب العزت نو هغه د کفر فیصلو کې جو هغه سړی چې نو هغه کافر کېږي. نو دی وجنه بیا طالب بابا رحمت الله علیه نو هغه لیکلی چې هر وخت په خپل ایمان باندې یره پکار ده. تنوی بابا رحمه الله چې هغه تحفۃ العلماء کې لیکي هغه انسان له دعا پکار ده چې الله ذو فی الحال د تمام انسانانو حیواناتو د هر شي نه چې هغه زو کم تریم
او فلم آل چې نه نو هغه زه د کافر نه هم خپل ځان چې نو هغه کم ګڼم اسینه چرته چې نه نو هغه فلم آل پر روان دور کې زمانه ایمان سلب نشو کافر ته چې نو هغه ایمان نصیب شي نو زه داغه نه هم ځان کمتر ګڼم نو وی څوک چې دغه عجزه اظهار کوي الله جل جلاله به د انسان د ایمان چې نو هغه حفاظت کوي نو وی فمن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا الله وی بشک مونږ تیار کړی د ظالمانو د پاره نو هغه اور احاط بهم سرادقها چې هغه به احاطه چې نو هغه کوي د دوی د هر طرف نه وزدغه د سمور به چې دی به د هر طرف نه جنانو هغه راګر کړي مخنه شاتنه خینه غسنه لاندنه باندنه یو جهت یو طرف بداس نه چې د داغه کې جنانو هغه د غیاظام نه جنانو هغه خلاصي بعض جنانو هغه معنی کړل سرادق جنانو هغه جنانو هغه قناتون ته ویل کېږي لکه دی وادونه وغیرہ چې نو خلک چې نو هغه ځان ته قناتونه وتړي دار طرف ځان چې نو هغه محفوظ کی جو معنی چې نو هغه ته کړي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې نو حضور حدیث نقل کړي هغه مفهوم دا دی وای چې سرادق ویل کی دا په جهنم کې چې نو هغه دغه یو زید جوړ او داغه غیر چاپیر چې نو هغه سلور واړو طرفون ته چې نو هغه دیوالونه والی شي یو دیوال څومره دی او یا غال چې نو هغه سره مسافت وکینو داغه یو دیوال نه ببل تورسه نو ادا سه لی چې نو هغه دیوالونه پای کې بدن نه دی چې نو هغه راګيري په دغه پردو کې بي و اي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشفي الوجه نو چې کله دی په دغه جهنم کې ډېر وخت نو هغه دوی ته تند ولګي حدیث مبارکه کې راځي وای کله چې دوی ته تند ولګي جامع ترمذی جلد ثانی چې نو هغه صفات الجهنم کې ذکر کړي مفهوم دا دی وای کله چې دوی ته تند ولګي نو دی به د اوبو طلب شروع کی زر کال به دوی چې نو هغه په حالت د تند کې چغه وباسي نو چې زر کال چغه وباسي اوبا زر کال بعد بچنه نو هغه دوی له اوبو براوړل شي نو د هغه اوبو کیفیت نو هغه بسي نو الله رب العزت وای یستغیثو کچره دی فریاد وکړي مدد چې نو هغه طلب کی یغاث بماء د دوی مدد به وکړي شي په داسې او بو سره کل مهل پشان چې نو هغه دا تانبه ولیکړی شوی تانبه یعنی ګرمایش کې به هغه داسې وی لکه ولی شوی چې نو هغه تانبه او حدیث کې راځي پس خاوالی کې به داسې لکه تلچټو تیل چې کله وسوځي او د دې د یخ چې نو هغه لاه تک تور پاتې شي نو وای دغه شانت چې نو هغه بسخوي او ګرمایش به سومري یشفي الوجوه مخونه چې نو هغه به ولي کې او به کی نو جزر کاله بعد ورته چې نو هغه د کمیلاو شي دی به دا او بس کل غواړي دی به اسکل نشي سورۃ ابراهیم آیات نمبر 17 کې چې نو آیت ترچو یتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت دی بچنانو هغه د یتجرع ګډ به کوي یو ګډ به اسکی چې په قلار یو ګډ چنانو هغه تیر شي ولا يكاد يسيغه نزدې بچنی چې دا به دې تیر کړی وياتيه الموت من كل مكان هر طرف نه بده دومره د مرګ سخت جنانو هغه برازي خو چون کې آلتی په جهنم کې بیا به مرګ چنانو هغه بنئ وما هو ميت او دې به مړ نه بدوندې او نه بجنانو هغه مړی دای جنانو هغه به سزا وي او چې کله دغه نزدې کې جامع ترمذی جلد ثانی روایت مفهوم دی وای کله چې دا نزدیک خلیته نو دا بر شونډ چې نو هغه دا به د پټه وخی چې د ګرمایش تلاسه د دې سر ککرای پوری بددنه مکمل دا چمړه چې نو هغه اوسي او بیا چې نو هغه کله د دینه داشي لاندې شونډه چې نو هغه د ټوله بشره د حصہ سرمن دا بچ نو هغه د پټه بچ نو هغه اوس یو دا په نامه باندې ولګي حالن کې د یو جهنمی بس سرمن سمره پېنډ چې دا به دومره دا کېږي نو وای او یا غزا چې نو هغه به د یو جهنمی چې نو هغه سرمن پېنډ نو تو سوچ کوا چې او یا غزا د یو سړی چې نو هغه پېنډ سرمن یو دا صرف د اوبو په نږدې کولو په تب سره دا چې نو هغه دومره راشي نو چې دغه اوبه به څومره خطرناکي
دا به څومره چې نه نو هغه ګرمي څومره به بدبوداري چې نه نو هغې نو وایي کله چې دی وسکي نو د ده د درد نه وجود چې څومره نظام دی دا ټول به چې نه نو هغه په یو ګوټ سره چې نو هغه به ولی شي او د ده نه به د لوی بول په لار کې چې نو هغه اوسي. اللهم احفظنا. دیو جن ویلې کېږي وایي تاسو جهنم نه 3 پیرې سحر 3 پیرې ماښام. حدیث مبارکه کې راځي وایي څوک چې 3 پیرې سحر او 3 پیرې ماښام جهنم نه پناه غواړي الله رب العزت ته جهنم په خپله هم وایي یا الله دله زمانه پناه ورکړي. آسان کار دی. او څوک چې 3 پیرې چې نو هغه سهار او ماښام الله پاک نه د جنت سوال کوي جنت په خپله الله ته وایي یا الله دا سړی چې نو هغه زما مستحق جوړ کړي. اللهم احفظنا. نو دې له بداسي اوبر کړی یشفي الوجوه بئس الشراب الله وی ډیر بد سکل دی وساعت مرتفقه او ډیر بد ځای دی چې نو هغه د استوګ نه د پاتې کېدلو د پاره چې نو هغه دا ډیر بد ځای دی. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. وقل او توای پیغمبر الحق من ربک دا حق د استاد رب د طرفنا من ربکم فمن شاء نسوک چې غواړي فلیؤمن نو ایمان دی راوړي ومن شاء فلیکفر او سوک چې غواړي نو کافر دی شي. ان اعتدنا بشک مونږ تیار کړی دی لظالمین ظالمانو د پاره نارن اور احاط بهم چې راګیر بکړي دوی سرادقها پردې داغې قناتونه داغې دیوالونه داغې و ای یستغیثوا او کچری دوی چې نو فریاد وکړي یغاثوا نو د دوی فریاد به پوره کړی شي بما ان په اوبو کل محل پشان د ایشېدلی یشفي الوجوه چې هغه به اورتی سیزي به مخونه بئس الشراب ډیر بد اسکل دی وساعت مرتفقه او ډیر بد ځای دی د استوګنې.